الرحیم په ټولو ناوارو نن په دغه سوګوار ماحول شي، نن په دغه غمجن ماحول شي چې د وزیرستان د ګوټ ګوټ نه څومره خلک روغلي یستی، د ټولو مې شکریه ادا کوي د عبدالرحمن د طرف نه، د ده کلي د طرف نه، د ټول قوم د طرف نه. د هغې نه بعد د میږ ملګري چې چېرته هغه داسې واقعه کېږي، میږ جلسه غکي، جلوس غکي، احتجاج کی، او دا خبره په جواته کېږي چې د کیم په دا حالات په دا وطن شراون حالات دي چې دا ویلې جوړ شوي دي، چا جوړ کړي دي، اسباب یې څوک دي. خو نن زه سپیشل و د مشرون ته ویایم چې دا د ملک رئیس خان جنازه یشیدو میږ توس یې ټول ویني. بیا سپیشل د مشرون سپین ږیري چې څومره ایستی، د پګړول کسون چې څومره ایستی، ټول یې وینستی چې دا ځي یشتی. ده نه یې چا سره باد وي، نه یې ذاتي بادي وه، خو یوه کیسه راونهدو په دغه وطن کې چې پلونکی نامعلومه وویشت، پلونکی نامعلومه وویشت. نو و دا سپین ږیري ته، و دا مشرون ته، و دا شملاور خلک ته نن میږ یو سول کی، یو خواست کی وته، مینت کی وته چې توس د میږ سره ملګري شستی. میږو یا مړه کو یا مونه کو مړه، خو توس دا مشرون چې یستی رزونه مو وژني. آیا په دا باندې د قوم یا د مشرونو توس داسې خوښه ده چې میږ دا هره ورځ د وزیرستان خویندې ماندې په ژاړو وي او د میږ دا یو مشر په ګیلې ویشت شي او دا پته دا نه لګي چې چا مړ دی، بله یې مړ دی. توس دا خوښه ده توس دا رزونه داسې مړه ورکړي. د پښتنې په وطن کې مړي په دوه کیسې باندې دي، یو د چا عزت لیټ کړی وي، یو د چا مځکې نیولې وي ناجایزه. په دا نادولې پښتانه په وطن کې د هرې کیسې خپل روایات دي، خپل اصول دي. خو دا کومه کیسه ده چې په لیار کې سره د دغه دا د وردول کسون دا ځي لوړ دي. دوی د چک پوسټ سره، دوی د چک پوسټ سره د تیرې شیشه ګاډی ځي ملک رئیس خان په ګیلې ولي. آیا دوی په چک پوسټ باندې میږ وزلیلول ته ویلوړ دي که دوی نرڅه غکسي په دغه چک پوسټ باندې؟ دا د دغه مشرونه نه د میږ خواستی، د میږ ریکوست دی، سول دی تاکي چې ومشره ثابت ته ټارګېټ کېږي، بله ورځ د بل ټارګېټ کېږي، بله ورځ د بل ټارګېټ کېږي. په دغه وطن کې یوه پالیسي ده جنګي چې یو کاروبار یې لګیا کړی دی په دغه وطن کې. نو په چار دا ده زه خبرې نه وژدیاوه، جنازه یې ایښېدو. خو مشرون چې څه رایستی په دا خبره سوچ وکیستی. زه ډېره لویه بخښنه غواړم که د مونه چږه ټیټه کیسه شوې وي، د چا خاطر پرې دروند شوی وي، کته یې نه مو په دغه انداز نه وي کړې. خو مشره سوچ وکړه، په کاروره سوچ په وکړه، په ارام سوچ په وکړه. میږ راسره وتلي، خو زه ویایم چې میږ سره ملګرتیا وکړې چې مزید میږ نیر لا شینه ونه خوري. مهرباني.